دا پاکستان سابقه فاست بالر رانا نوین الحسن په خپل فیسبوک پیج باندې دا پوسټ کړی دی چې د پاکستان د کرنٹ ټیم کھلاړیانو دا کم ټیم چې ایشیا کپ لتلو د دې کھلاړیانو مکمل حقیقت ښکارا کړی دی دې کھلاړیانو ته شیشه خولې چې تاسو کم کیلیبر کھلاړیان نه په دې پوسټ کې تاسو لخر رانا نوین الحسن نوم بدل هم برخکاری په دې پوسټ کې ښکته د پاکستان ټیم تصویرانه لګولې دي د سایم ایوب تصویر هم لګولې دي د فهیم اشرف تصویر هم لګولې دي د حارث رؤف تصویر هم لګولې دي د حسن نواز تصویر لګولې دي اصل کې دا د پی ایس ال چې کوم سټاران دي د پی ایس ال صرف سټاران دي د حواله سره ګور اصلي لیکلي دي رانا نوید الحسن انګلیش کې لیکلي دي this shameful loss in the Asia Cup rests on the player who failed to rise to the occasion لکه په دې دا شیمفل لاکم شرمناک شکست چې موږ په ایشیا کپ کې د انډیا د لاسونو خوړلو نو د دې هغه ناکامه کھلاړیان ذمہ دار دي کوم چې په اهم موقع باندې غیر اوچت نشو په اهم موقع باندې غیر پرفارمنس ورنکو او دا هغه کھلاړیان دي د سیم ون ویل ریټرن ان د پی ایس ال دا هغه کھلاړیان دي چې د پی ایس ال کې ریټرن راشي وذ دیئر نو لوک شاٹ په نو لوک شاٹ باندې سایم ایوب یاد کړی دلته فلیشي 50s څوک یاد کړي فلیشي 50s حسن نواز یاد کړی دی محمد حارث یاد کړی دی and meaningless aggression په پی ایس ال کې بده meaningless aggression خای په پی ایس ال کې څوک meaningless aggression څوک یاد کړی دی حارث رؤف یاد کړی دی but when it truly mattered they played like blind cricketers او چې کله دایله موقع ملوشي کله دایله هغه موقع ملوشي نو دای بیا داسې کرکټو کې لکه لکه د ړندو غونتې لوبه بیا دی کوي دا څوک وایي دا رانا نوید الحسن وایي خویرنګ د گرین شرټس از ان هانر دا گرین شرټ اچول د پاکستان جرسی اچول دا یو ډېره د فخر د ویاړ خبره ده د آنر خبره د عزت خبره ده خو ناٹ ا شو دا څه شو نه ده چې ته بس دا د فخر خبره ده او د لپاره به ته څه کې په غر سټیج باندې به د لپاره ته پرفارمنس کې ګوره دلته د لیکلي ان اټس and on this stage you did not deserve it خو په ایشیا کپ کې چې تاسو کم پرفارمنس وکړو نو تاسو د پاکستان د جرسی د پاکستان د شرټ هم نه ډیزرو کوئ تاسو د دې قابل نه یې دا رانا نوید الحسن د دې کھلاړیانو سافټویر ښه زبردست طریقې سره اپګریډ کړی دی چې دوی به پی ایس ال ته راشي او بیا به هماغه نو لوک شاټ باندې تماشایان او پاکستانیان دوکه کوي چې دا خو نو لوک شاټ ډېر ښه وایي او بیا به په فلیشي 50s باندې او بیا په مینینګلیس اګریشن باندې چې حارث رؤف په راشي او وکټ په والي اګریشن به شو کی غصې به وکړي او چغې چغارې به ووایي نو چله وایي چې کله تاسو له مکمل شي په غټ سټیج باندې کله تاسو له مکمل شي د غټ ټیم خلاف نو بیا تاسو کرکټ داسې وی لکه دا ړندو بیا تاسو کرکټ داسې کوي لکه د ړندو ماشومانو د دې حواله سره ګوره وکاریونس هم پرون ټویټ وکړو چې پاکستان کرکټ ټیم داسې کرکټ وکړو لکه د سکول د ماشومانو غونته لکه د سکول د ماشومانو د ټیم غونته لوبه دی یو کا نو ډېر د خلک مایوس دي سابقه کرکټرز تیم مایوس دي په دې پرفارمنس باندې تاسو رانا نوید الحسن کله لزویم نو دا ګوره یو ډېر ګریډ بالر تیر شوی د پاکستان ټیم کې یو ډېر آوټسټینډینګ د یارکر مطلب عمرګل دی د وختو دا بالرو عمرګل سره به یو ځای د ټیم کې او خود ټیک ټاک لکه داسې خپلېرو بیټینګ چکنی به هم وخله لکه د دې اوسنو کھلاړیانو کچریته کمپیریزنو کې نو دغه ته کھلاړي په ټیم کې اوسم پاکستان سره نشته خیر دا خو د رانا نوید الحسن ټویټ پوسټ او تاسو د حواله سره ده خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ